الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب من مزمز واستنشق من غربة واحدة باب دے په بیان د هغه چا کې چې مزمزو کې او استنشاق وکي من غربة واحده دی یوې لپینا اعتراض دا دی چې د مزمزي او د استنشاق باب خو مخکې تیر شوی و دلته امام بخاری رحمه الله څه ثابتول غواړي مقصد یې څه دی چې بیا د مزمزي او د استنشاق تذکره کوي جواب دار چې امام بخاری رحمه الله یو مساله په باریکي طریقې سره ثابتای چې هغه طهارت د ماء مستعمل دی د مستعمل یو په پاکي دي دا د باب من مزمز واستنشق من غربة واحدة څنګه ثابتای سلور طریقې دي پنځه طریقې دي د مزمزه الکا او د استنشاق یو طریقه دار چې د منګه څنګه کو درې موټي خلیلا چول او درې پوزله جدا جدا دا یو دویم دار چې درې را واخلي نو یو خلیلا نیم کې نیم پوزله بل بیا نیم خلیلا نیم پوزله بیا بل نیم خلیلا نیم پوزله دا دوش دریم دا دی چې دو غرپې را واخلې چونګې ورته وایي که دې ته څه وایي لپه خو موږ دې ته وایي دواړو ته لپه وایي ښځه لپه دوه لپې راوالې دریم صورت دا دی یوه لپه درې ځله خلیله او بله لپه درې ځله پوزې ته څلورم صورت دا دی یوه لپه راوالې یو ځل خوله بیا پوزه بل ځل خوله بیا پوزه بل ځل خوله بیا پوزه هلکه تاسو په خبره پوه شئ که به پوه پنځم صورت دا دی چې هغه دوه غرپي دوه لپې په داسې ونه کې چې د یوې لپې نه درې ځله خولې او د بلې نه درې ځله د یوې لپې نه یو ځل خوله بیا پوزه بیا خوله بیا پوزه بیا خوله بیا پوزه او د بلې لپې نه هم دغه شان چل وکړي دا پنځه صورته پکې جوړي په دې پنځو صورت کې د جمهور رایه خدا ده چې دا موږ او تاسو کمه کوو من غرفتین بعضې ائمه رایه دا ده چې یوې غرفې نه به کې د یوې غرفې نه وکړي که د دوو نه وکړي که د درېو نه وکړي خو دا څلور نور صورتونه چې دي دیو کې مای مستعمل استعمالي هلکه تاسو به پوه نه شئ خولې له دې واچولې نیمې او نیمې بیا پوزې له مستعملې ورلې که او که درې ځله یو غرفت یوه لپه درې ځله خولې له کې نو اول ځل صحیح دي دویم او درېیم خو مستعملې دي که نه لکه تاسو پې پوه شئ نو باریک کا مسله په باریکې طریقې سره بیانوي چې باب دی په بیان د جواز د مزمزې او استنشاق من غرفة واحده د یوې لپې نه د مای مستعمل استعمال شو نو مای مستعمل طهارت باندې استدلال ونیو هلکه تاسو به دې پوه شئ که به پوه نه شئ وایه هلکه ښه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد انه افرغ من الاناء دراتو کړ د لوخین علی یدی بلاسنو فغسلهما لاسن وینزل ثم غسل بیا وینزل
او مزمز واستنشق بیا مزمزه و استنشاق من کپت واحدت دی یو لاسنا ففعل ذلك ثلاثا دا کار درې کرته وک دا کاری څو کرته وک یا خدا معنا ده چې دی یو لاس نه دا مزمزه او غرفه درې کرته وک یا دا مطلب ده ففعل ذلك دا لاس راډک د وبونه ثلاثا درې کرته نو درې کرته راډک مزمزه استنشاق ته وکړو شپږ کرته نشو لکه مونږ چې څنګه کوو بیا یې سو کړه په غسل یدی ال المرفقین مرتين ومسحب راسی ما اکبر و ما ادبر مسد سر وکړه مخ کې او د شانه مخ کې نه شروع کړو د شانه وغسل رجلی ال الكعبین ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی رسول الله او دست قشام تاسو په خبره ورسېدای یله کدلته ویل من کفت واحده دین خو مزمزه و استنشاق د یو لاس نه ثابت شو مونږه د دوه لاسونو کو تاسو به د دې د استدلال ته درې جواب وکړئ یو دار چې مزمزه واستنشق من کفت واحده لا من کفین مزمزه و استنشاق د یو لاس نه وکړه د دواړو نه ده کړی ځکه په دواړو صرف مخ خلق وینځي لکه من کپتن واحدتین دا معنا نه ده چې د یو لاس نه مزمزه هم وکړه استنشاق یې هم وکړه بس مطلب دا په یو لاس مزمزه وکړه په یو لاس استنشاق دا یو جواب شو دیم جواب داره مزمزه و استنشاق وکړه من کفت واحدتین د یو لاس نه یعنی خلاص باندې دواړه وکړه دفه د توهم وکړه چې ناشیده د دې خبرې نه د یو حدیث نه چې تاسو استنصار په ګس لاس کوئ نو چا به ویل چې استنصار پوزه سونول په ګس لاس دی استنشاق هم په ګس لاسي مزمزه به په خلاص او استنشاق به په ګس لاسي نو حدیث کې راغله نه مزمزه واستنشق من کفت واحده مزمزه او استنشاق دواړه د یو لاس نه وکړه چې خیر د یسارې پکې استعمال نه کړي یمین نه دواړه اوس الکه په پوښي دریم جواب دار چې خان نبی اسلام کړي دي صحیح ده من کفت واحده لکه تاسو چې څنګه وایي خدای بیان جواز د پاره کړي چې دا جایز دي ورغه نه دي غره دا بل طریقه باب مسر راس مرتن باب د په بیان د مسه د سر کې یو ځل دې کې رد کوي په شوافی او هغه د تسلیث ته مسه قائل دي چې مسبم درې ځله کې لکه غسل چې درې ځله دي غسل درې ځله سنت دی نو مسم درې ځله سنت ده دی وایي نه مسب یو ځل کې واه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي قال شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن رسول النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدور من ماء فتوسع له فكفاه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فمسمد واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين ثم ادخل يده في الاناء فمسح براسه واقبل بيده وادبر بها ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه به قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وقال مسح براسه مرة قال حدثنا سليمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم د نبی علیہ السلام دا وداست تپوسی ته وکړه پدعا بالتور مما درو غخته یو تش من ما اندوبو فتوزع لهم دوی ته او دسو فکپاو راکو کې کدا تور علی یدی پلاسون د سیرا کوک د سیونه کړ چې په دې تش کې یعنی د لګا غټ لګن کې چې کم ده لاس باندې وبد سیرا وا چې د سیونه کړ بلکې دا ټول تش را کوک او لاسونه ورته د سینې ولي ودسي الکه په پوهچې
فغسلهما ثلاثا لاسونه دواړه وینځل درې کرته ثم ادخل يده في الاناء فمزمز واستنثر ثلاثا درې کرته دا کار کو بثلاث غرفات په درې موټو په درې لپو مماین ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين ثم ادخل يده في الاناء فمسح براسه مسح د سر وکړه ګوره دې کې ثلاثن یا مرتين ذکر نکړم دا یو ده فاقبل بيدي وادبر به اقبال او ادبار وکبها اقبال داسه او ادبار داسه اصل کې کلام عربي کې اقبال دیته وای او ادبار دیته وای چې شا طرف ته لاړ شي ودلته د اقبال نش مخه ته اقبال نه د مخه نه شاته تلل دی او د ادبار نه شانه مخه لراتلل ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه لاس داخل ک په لوخي کې بيدري کا خپي بیا وینځي دی حدیث کې خو په مصاب راځي راغه خو تسلیث پکې نشته نه پکې مرتين شته نو یو مراد ده خو دی حدیث په بل د طریقې کې کنه د بل راوي دا خو سليمان ابن حرب روایت ده د وهيب نه بل روایت د وهيب شاګرد کړه چې موسی ده هغه کې مرتين ټکېستا نو چې مرتين او ثلاث مراتين نه ده خو مرتين شکر ال ضمنن مرتين معلومه او د بل سند کې صراحتن ده قال حدثنا موسی قال حدثنا وهيب قال مسح براسي مرتين يوزل مسوك مرتين او ثلاث مراتين نه باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة باب د په بیان دا او دا سد سړی د خپل خزي سره او په بیان د زیاتو وبو د خزي کې چې خزي نه وبد او دس نه زیاتی شي استعمالول شي او دا دواړه استعمالول خپل خزي سره سره او دسم کولې شي چې یو لګنی ماته وګوره غټه وغي کې وبو یا غمته او دس کوي او لاس پکې وردانه نه کوي او تیم پکې وردانه نه کوي دا جایز دا وضوء الرجل مع امراتیش وفضل وضوء المرأة سمانا دا خزه بده لګن او د سوکي او بیا پاتې شي او په باغې تم کولای شي دغه زبدي نشتا دا په حنابلہ رد دی هغه وایي چې خزه ځان لځه کې او به استعمال کی هغه به سره نشي استعمالوله دی وایي نه استعمالوله شي وتوزع عمر رضی الله عنه بالحمیم عمر رضی الله عنه په ګرمو بو د سوکو ومن بیت نصرانیت هم د نصرانای خزه پکور کې او دس کړي دا یو اثر دی او یا دو دی اکثر وای چې دو دی حافظ ابن حجر وای یو اثر دی واو پکې نشتا اصل کې د څه دی وتوزع عمر رضی الله عنه بالحمیم من بیت نصرانیت د نصرانای خزه پکور کې په ګرم او بو عمر رضی الله عنه دس یو اثر او چې وو شینو د څه دی چې عمر رضی الله عنه په ګرمو بو دس وکړو او د نصرانه خزه په کور کې هم او دس کړي چې دو اثر شی بیا د مناسبت ترجمه الباب سره سره ترجمه الباب کې خدا او چې خزه سره سره او دس کولې شي یو او دمه جزء داو چې د خزه زیاتی او بد او دسم سره استعمال ولې شي الکه د خزه مستعمل او بد سره استعمال ولې شي ظاهر کې خلق عینی او قسطلانی هغه وی دا صحوا ده د کاتب نه یا د ناسخ نه صحوا ده مناسبت نشته لیکن مولانا زکریا رحمه الله لیکلی دي چې باریک مناسبت ده هغه ده وتوزع عمر رضی الله تعالی بالحمیم عمر رضی الله عنه په ګرمو بو دس کړي او ګرمو بخو عادت دا ده چې خزه سړی له ګرمای او چې خزه ګرمای نو دا ګرمواله معلومه لاس پکې ورکی دي چې اوري ګرمي دي کنه دي نو دا مستعمل ده خزه شوی د دې استعمال جای نو فضل وضوء المرأة د دویم جز د ترجمه الباب سره مناسبت الکه تاسو به پوښی کې ومن بیت نصرانیت او د نصرانای خزه پکور کې او دسو کو
نو دې سره دا ثابت کړه چې د نصرانه ښځې استعمال شوده اوبه جایز دي، نو د خپلې ښځې هغه خو به طریقې لولا جایز دي. نو دا رد شه په بعضې ائمو باندې چې هغوی وایي چې د غیر مسلمې ښځې اوبه پاتې اوبه استعمالول جایز نه دي. وایه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان الرجال والنساء يتوسلون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وخ سړی او ښځې چې اودس به یې کوه د نبي علیه السلام زمانه کې جمیعا ټولو به یو ځای اودس کوه. اوس سوال دا دی چې دا سړو ښځو به یو ځای اودس کوه نو دا بې ستري نه وه؟ بعضې جواب کړی چې دا د حجاب نه مخکې خبرې دي، او بعضې وایي لوښی به ډېر غټ و اوبه به پکې وي، نو یو طرف ته به ښځو کوو سړي به ورته نه ښکارېده او سړو به چې کوو ښځې به نه ښکارېده. دا توجیه بعیده ده. صحیح دا ده، صحیح توجیه دا ده. ګورئ کان الرجال ون و به سړي او ښځې، نو ګورئ رجالم جمع ده او نسام جمع ده او جمع په مقابله د جمع کې توضیح په احادو. سړي او ښځې دی به اودس کاو په زمانې د نبي اسلام کې جمعیت، یعنی هر سړي به د خپلې خپلې ښځې سره هر سړي به د خپلې خپلې ښځې سره یو ځای اودس. نو بیا به د باب اوله حصه به باب وضوء الرجل مع امراته به ثابته شي. لکه تاسو پرې پوه شئ. او که داسې شي چې عامو ښځو عامو سړو به ګډ وډ کوو نو بیا به ترجمة الباب ثابته شي، خو ضمناً صراحتاً نه، ځکه باب کې خدا دی چې په خپلې ښځې سره بیا اودس کوو، دلته خو پردو ښځو سره اودس راغی نو خپله ښځه به بې طریقې لولا ثابته شي. او که داسې شي چې هر سړي به د خپلې ښځې سره کوو نو رجال او نساء خو عام دي په حدیث کې، او په ترجمة الباب به شارحه شي د حدیث چې د رجال او نساء نه خپل سړی او خپله ښځه مراد ده. نو د ترجمة الباب به شارحه شي، شرح د حدیث به شي چې د دین عام سړی او ښځې نه دي مراد بلکې خپل سړی او خپله ښځه مراد. باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر يقول جاء رسول الله يعودني وانا مريض لا اعقل فتوسع وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث انما يرث في ثلاثه ونزلت آية الفرائض. باب صب النبي صلی الله علیه وسلم وضوءه على المغمى عليه. باب د په بیان د تویولو د نبی علیه السلام د اودس اوبه په هغه چا باندې چې په هغه بېهوشي راغلي، په چا بېهوشي راغله نو د هغه باندې اوبه اچول دا جایز دي. یو خو دا مسله شته. بل په دې ځای کې دا باب سره منعقد کا دې لپاره چې طهارت د مای مستعمل ثابتوي، چې مای وضو دا خو مای مستعمل دي او نبی علیه السلام په مغمى علیه اچولی دي چې په چا بېهوشي راغلی وه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم یعودنی، نبی علیہ السلام راغی زما تپوس کو وانا مریض زه بیمار وم، لا عاقلو نه پوهېدم، لا عاقلو معنا لا افهمه نه پوهېدم، ولې ځکه بېهوشي را باندې راغلی وه. فتوضا وصب علی من وضوء، اودس یې وکړو او د اودس اوبه یې په ما راواچولې. فعقلتو زه په خود راغلم، په هوش شوم. فقلت ما ورته یا رسول الله لمن المیراث، زما میراث به د چای بچی نه و، انما یرثنی کلاله، زما نه خو میراث پاتې کېږي په داسې حال کې چې کلاله یم. کلاله دې ته وایي چې نی اصول او نی پروي، نی مور پلار او نی بچي. فنزلت آیت الفرائض، د میراث آیتونه نازل شي. هلکه تاسو پې پوه شئ. ويستفتونك څنګه دی آیت؟ قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ فلها نصف ما ترك، دغه آیت نازل شي. وایي ورپسې شي. باب الغسل والوضوء في المخزب والقدح والخشب والحجارة. وبه قال حدثنا عبد الله بن نور سمع عبد الله بن بدر قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة وقام من كان غريب الدار الى ان وبقي قوم وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقصد بالحجارة فيه ماء فصب
كفه فتوسع قومه قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في ثوره من سر فتوسع فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح براسه فاقبل به واكبر وغسل رجليه. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن مسعود قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استاذن ازواجه في ان يمرس في بيته فاذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقلت رجلاه في الارض بين عباس ورجل اخر قال عبيد الله فاخبرت عبد الله بن عباس فقال اتدري من الرجل الاخر قلت لا قال هو علي بن ابي طالب. وكانت عائشه تحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق ولي من 7 قرب لم تحلل اوكيتهن لعلي اعهد الى الناس واجلس في مقصد لحفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم وفقنا نصب عليه تلك حتى طبق يشير الينا ان قد فعلتن ثم خرج الى الناس. بعد په بیان د غسل او دس په مخزب په غټ خانک مخزب هغه خانک ته وای چې خلک په کیلوخي وینځي والقدح او په پیالای والخشب او په لرګي والحجاره د کانی په لوخي کې دي ټولو کې او دس غسل جایز دي. وبي قال حدثنا عبد الله بن منير انه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس قال حضرت الصلاه تمانځ ټیم راغی فقام من كان قريب الدار سوک چې کورونو تنیز چا کور چې الهلی خپل اهل تنیز دیو د متوزی من كان قريب الدار هغه څوک چې کورې نږدې و الی اهلی اهل د متوزی ته چې څوک او دس کوي کورې نږدې و نو هغه لاړ خپل کور تر سړی لاړ چې او دس وکړي وبقیه قومن څه خلک پاتې شو کورونه لرې و او دس یې نه و فوتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بمخزب نبی علیہ السلام ته خانک راوړی شو من حجارت د کانو پیمان پاغي کې اوبه وي فصغر المخزب ان يبسط في كفه مخزب ورکوټه شو چې پراخه کې پدې کې لاسونه یعنی لاسونه پکې د ټولو نو ورزل خلق ډیرو فتوزع القوم كلهم ټول قوم او دسو په نمبر سره وکړو قلنا كم كنتم تاسو څومره وای قال 80 وزياده اتیاو یاد دینم زیات لګي او براغله غد نبی رسول الله د برکت ډېر شنو دا معجزه ثابت شو چې د مغزب نه او دس جائز دی. وبي قال حدثنا الله قال حدثنا ابو اسامه عن بريد نبي بردان نبي موسى النبي سم دعا بقدحين في ماء نبی اسلام پیاله راو تپای کی وبو بغسل یدی و وجهه لاس وینځو مخي وینځل دا او دس لپاره ومج فيه او مج پکوک مج دې ته وي چې خلک کې خله ډکه کې دی وبورم دسه وک مج په دې پیاله کې وک ثابت چې په پیاله کې وبو استعمال اول دا او دس لپاره جایز دي. وفي قال حدثنا عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سامه قال حدثنا عمرو يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام راغ فاخرجنا له مان في تورن من توبه په تور کې راوړي تور د سو من سپرن د زیړو خانکونه پی جنای زیړ پی جنای په خوا به د زیړو زمنګ په یاد باندې استعمالي کوزه به د زیړو د میسو خانکونه به د میسو کاسې به وي ها دی کورونو کې به وسمي د میسو به وي فتوزع بغسل وجهه ثلاثا مخ درې کړه د وې د مراد او مصاب راسی مقبل او مادر او غسل رجلې خپي وینځي
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشه قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وی لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه هر کله چې نبی علیہ السلام بیماری درانه شو او سخت په د باندې درد مرض الوفات استاذن ازواجه د بیبیانو نه اجازه وغوښته پی ان یمرض فی بیته چې دا د بیماری ورځې تیری کی پی بیتی زما په کوټه کې ستاسو خوښه زبا دا به تاسو کو چې سباله د چا نمبر دی او سباله د چا نمبر دی بیبیانې پوښي چې عائشہ رضی الله تعالی کوټه ته ځړکی ټول را غونډ شي او قربان بیماری شپې بالته تیری ځکه چې عائشہ رضی الله تعالی په خدمت ټول خدمت کو ټول پوي دي خو عائشہ بیبي مزاج شناسه وا د نبی اسلام په مزاج بغیر د وینا نه پوي دا وینا نه بغیر دغه په مزاج پوي دا فاذن له دي ټول بیبيانو نبی اسلام ته اجازه تو فخرج النبي صلی الله علیه وسلم بین رجلین دا دو سړو په منځ کې نبی علیہ السلام راغی په دوه لاسونه چول تخط رجلا په لار دی راکش کول خپې پزمکه بین عباسن ورجلین اخر عائشہ وی یو عباس او بلبل سړیو قال عبید الله وی فخبرت عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس میں خبر کا فقال وتمو میں تدری من الرجل الاخر دا بل سړی سو قلت لا موتینا قال هو علي بن ابي طالب دا علي بن ابي طالب عائشہ دا علي بن ابي طالب دا علي رضی الله عنه نم ناخستا ولی وجدا وچ عائشہ رضی الله تعالی دا علي رضی الله تعالی عنہ خفاو بس ته خفاو کله چې عائشہ رضی الله تعالی باندې تهمت لګیدا نو نبی اسلام ډیر خفاو پریشان علی رضی الله عنه د خاندان سره او د کور سره او د ترزوی او زومیو دا بعضی مسئله خاندانی کنه کورنۍ مسئله کور کې به مشوره کی بهر ټول مسئله خو بهر نه حل کی نو د علی رضی الله عنه ته چې دا څه قصه د سوق دا غټ مصیبت ده علی رضی الله عنه ته وای اس پروا مکه خزه د عائشہ نه غیر ډیری دي دا به پریک دی بل خزه به کې دی له طلاق وای الکه تاسو په پوښتنه خزه په دې خبره ډیره خپکیږي چې څوک خاول له مشوره ورکی چې بل خزه وکړي صحیح ده کله شپګنی مشلویم خالوی او ډیره بوډای او و دې ویل چې بل خزه کوم وای په ما څه چل شوی په ما کې څه کم دي دا سیده کنه ده نه خزه په بل څه نه خپکیږي په وهلو درځولو کنځلو ایز باندې نه خپکیږي خو چې ودی ویلې بل خزه کوم خپکیږي علي رضی الله تعالی د بل خزه مشوره ورکړې و نه دی هغه زړه کې وخپاو دای زړه نه وتله نه د علي رضی الله تعالی نو مینا اخیستا و یو عباس او بل سړیو وكانت عائشة تحدث عائشة دا حدیث بیاناو ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال بعد ما دخل بیته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل پس دا غینه چې د دې کوټې ته داخل شو وشتد وجعه او مراد درد سخت حریق علی من سبع قرب دو مشکونو دو مشکیزو برا باندې واچوي هغه وو مشکیزونه مشکونه څنګه لم تحلل اوکیتها هن چې سرتنولې نه اخلاص شي الکه سرتنونه پیژنای مشک ګوډه ملیدلې ګوډه امخ کې په دې سرکونو باندې سار وختي کې سړی خال لاړ چې سرکونه په قوبه په پونه کوي کتل هم ده نو هغه خلی دا د سه خلی خلای د خپې نه د ګډې شي یا د چیلې اګوډه هغه د سر خلای هغه سر نه دی دا مرای د ګډې خلای هغه نه وبته وي
نو چې به پشاکای نو دا مړی نه دا مړی دا دسی دومره وګدی لاندې وګونه ډکی دا مړی دسی راوتی دا بیا دسی دوځای کې دسی بیا ټوټي باندې وتړي په کپڑے دې کپڑے باندې چې تړي دې کپڑے ته او کیا وایي وکا ورته وایي او کیا جمع دالکا مشکات شریف کې ویلي دي کنه وکا هو صح العینان سرتړونه د کوناټو سترګې دي چې سړی ودسنو سرتړونه د کوناټو خلاص شنو چې زه وکړل نو درځي والار څنګه به درځوالي وای الکه په پوښي بس بټانه اخلاص شو نور خوخه د کې دې شي کنه چې سید رضوالی نو بیا بکی نو وکا سرتړونی ته وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د هو مشکزو بر باندې واچوي لم تحلل اوکیتهن چې سربندونه یا سرتړونی دا غي نه کولاو شوی یعنی وب نه مستعمل شوی چالاس پکې نه وای لعلی احد الى الناس زچ دیر پال چې خلکو ته وصیت وکم الکه تاسو په پوښي کې په پوینس دا وای ذکر کړ چې برکتی سيزونو ټولو کې و ذکر شوی الله واسمانونو او زمکه تخلیق کې د و سيزونو ډېر مطلب ذکر دی او ډېر برکات دي نو وای ذکر اوس سماره کویشت نبی اسلام ور ما ته غسل د دین راکوي بیر غرس ورته وای بیر غرس مسجد قباء سره نږدې دی و اجلس فی مغزبین او نبی اسلام غټ خانک کې کېناست لحبس زوجن دا خانک د حبسه او چې د نبی اسلام بیبیو ثم تفقنا بیا من شروع شو نصب علی وبم بیا اړولی تلک هغه د و مشکیزو حتی تفق تر دې چې د شروع شي شیر الینا قد فعلتن مونږ ته اشاره کول چې بس ته هم خپل کار نور مرا چوي ثم خرج الى الناس بیا خلق ته ترجمه تر باب سره مناسبت پدې کې چې اجلس فی مخزب په مخزب کې کېناستا باب الوضو من الطور باب د بیان دا او دا سکه من الطور د طورنا خانه کې هغه ټکاسه د زیړو د میسو باغی کې مودس جایز دی الکه په پوښي واه قال حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابي قال كان عمي يكثر من الوضوء وقال لعبد الله بن زيد اخبرني كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا ودعا بدور من ماء فنفخ على يديه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يده في الدور فمسمد واستنثر 3 مرات من غرفه واحده ثم ادخل يده فاغترف بهما فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين ثم غسل يديه معا ومسح راسه فاكبر بيديه واكبر ثم غسل رجليه فقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا باناء من ماء وأتي بقدح رحماء فيه شيء من ماء فوسع اصابعه فيه قال انس فجعلت انظر الى الماء يقع من بين اصابعه قال انس فحسبت من توسع ما بين 70 الى 80 باب د بیان دا او دا سکه د تورما دا خو مخکې باب کې ذکر شو کنه دا خو تکرار راغی مخکې باب کې ذکر شو کنه باب الغسل والوضوء بالمغزب والقدح والخشب والحجاره او دې کې دا رسته حدیث کنه چې تور استعمال کاغه مخکې حدیث فاخرجنا له مان فی تورن من صبرن هغه حدیث یادې باب کې ذکر کول پکارو یا هغه حدیث چې ذکر شنه د دې باب دوباره کول نو پکار ځکه تور مخزبی کنه خانه کی الکه په پوښي دا باب ولې ذکر وګورئ دا باب ذکر کا چې یو با الوضو من التور دی یو وضو فی التور دی شه دی نو التا ذکر د وضو پی تور په خانه کې یو د سوکو او دا یو یا دا وضو من التور دی
د خانک نه یو که خانک را کوک کو کراب حدیث کې راځي فرق پکې دار امام بخاری وایي دواړه جایز دي تکرار نه ځان بچ کا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابي قال كان عمي يكثر من الوضوء زما ترو چې ډېر او د سونه به کول فقال لي عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد توي اخبرني كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا ما خبر کتا نبی علیہ السلام څنګه لیدل چې او د سکاو پدعا بتور من ماين اگر او غختل یو خانک دوبو فكفا على يدي فكفا على يدي راتو کړي تی وب بلاسه لا سے پکې ورنه نه وچرا کوږي کې بلاسه راتوي فغسر وما سرا سما ثم ادخل يده في التور فمزمز واستنثر 3 مرات من غرفه واحده ثم ادخل يده فاخترف بهما فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين ثم خذ بيديه مان فمسح راسه سرپات بر بيديه واقبر ثم غسل رجليه فقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا داسې مې نبی علیہ السلام لیدل چې د قشان او د سکاو الکه په پوښتنه کې په پوښتنه نشي حدیث مناسبت باب سره پوښتنه وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء نبی اسلام یولو خیرو تدوبو پوتیه بقدح رحراح یا پیاله راوړې سو کولاو رحراح پراخه ته وی لکه ابریق کوزی ته وی چې دا سره دغی تنگی او دنانه چې کوم د کولاوی کوزم لیدل کړه دا د سلوخه او رحراح چې کولاو یعنی بیخم کولاو او سرم کولاو پیشه من مای سوبوي پکې او ذا صاحب یو یلکه دا پیاله خو وړی کنه او دا پیاله چې پراخه ده نو دا تور شو د خانک پشانه مناسبت به دې کې او ذا صاحب یو پی وبې وګته پکې کې خو دی وب کم یو خلق ډیرو قال انس وی فجعلت انظر الى الماء ز شروع شمو بوته می قتل یم به من بین اصحابي چې را خوټې دلې د نبی اعظم د غوتو نه وبره دغه کې دي را خوټې دي قال انس رضی الله عنه وی په حضرت من توسع ما اوشمیرل اندازه مکړه چې چا او 10 کما بین 70 الى 80 داویاونه ترتیاو پورې تنان او د دې یوې پیاله غټه پیاله نه چې د خانک پشانه او د دین او دسو د کفایت د قلیل دی د کثیر د پاره دا معجزه د خارق العادت باب الوضو بالمد باب د بیان دا او 10 په مد باندې یو مد دی او یو ساده سالور مد ده او مد ورت لره نو سا اترت لاسو او صدری نیم سیر او شپک چټا کایدا الکه په پوجي کې په پوي نه سا څومره دا او شپک چټا کای نو سا چې کم دې 450 چټا کای سودا نو اته سلويخ چټا کای چې په 4 تقسیم کې سو راځي 12 راځي سو راځي نو مد 12 چټا کای دی یو مد څومره سو 12 چټا کای نو مد او نبی اعظم به 10 په مد کاو او غسل به په سا تر 5 مودو پوری کاو دا سای عراقی دا او سای نبوی دا او سای حنفی دا اترتلا او ائمه سلاسم وای چې سا سلور مد دا په بیا اختلاف په مد کې دی چې مد څومره دی زمونږ مد ورت لري او دا غي مد یو رتل او سلس درتل دی دا غي پنيز باندې ساچ کم ده 15 رتلا او 2 سلس درتل څومره څو 15 رتلا او 2 سلس درتل الکه تاسو دې ته سای حجازي وای سای بغدادي ورته وای وقال حدثنا قال حدثنا مسر قال حدثنا ابن جبر قال سمعت انس يقول كان النبي زم يغسل
نبی سامو چې غسل به او قال یغتسل یا یغتسل ویلې ده بسای په صابه غسل کاو الی 5 امداد د 5 مدو پوری ويتوضا بالمد او دس بیا پسکاو په مد کاو لکه او دس بیا پسکاو نو ګورئ 7.5 سیره ده څومره ده نو دا 3.5 سیره په څلورو تقسیم کړئ نو مد څلورم ایسه د 3.5 سیرو ده سکم سیر راځي سکم سیر وبو باندې بیا دس کاو سکم سیر وبو خو ډېری کمی دي کا د لوټه کې چې دي دا بلا شی دي نیمه لوټه باندې به کاو نیمه لوټه به تقریبا راځي الکه تاسو په پوښتنه درود شریف اللهم صل علی سیدنا